الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من أعطى لله تعالى ومنع لله تعالى وأحب لله تعالى وأبغض لله تعالى وأنكح لله تعالى فقد استكمل الإيمان، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. زما عزتمندو مسلمانانو حاضرینو بهر اوریدونکو، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث چې کوم دا ولوستل شو، دا حدیثو په یو کتاب ترمذی شریف پای کې 2521 نمبر حدیث دی. پدې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایمان د کامل کېدلو، د ایمان د پوره کېدلو علامات ذکر کړلي چې دا نښې په چا کې موجودي، دا علامات په چا کې موجودي، نو دا هغه ایمان کامل دی. او که په دې نښو کې، په دې علاماتو کې یو علامه په یو انسان کې نارینه زنانه کې کمه وه، نو هغه نارینه او هغه زنانه د هغې ایمان کامل نه دی، ایمان یې پوره نه دی. دې حدیث ترجمه دا ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من اعطى لله تعالی، چا چې د الله تبارک و تعالی د رضا د پاره چاله څه ورکړه، خرچ یې وکړه د الله تبارک و تعالی د رضا د پاره. دویم نمبر ومنع لله، دا خرچ کولی منع کړه د الله رب العالمین د رضا د پاره. او دریم نمبر واحب لله تعالی،
دغه انسان د بل سره د الله رب العالمین د رضا د پاره محبت وکا. او څلورم نمبر وابغض لله تعالی چې انسان د الله رب العالمین د رضا د پاره د چا سره بغض د چا سره دشمنی وکړه. او پنځم نمبر وانکح لله تعالی چې کم یو انسان د الله رب العالمین د راضی کولو د پاره نکاح وکړه او واده وکړه. نو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فقد استكمل ایمانه، دا انسان خپل ایمان پوره کړ، دغه انسان ایمان پوره شو. عزتمندو دا مختصر خبرې د دې حدیث چې په دې کې د ایمان علامات ذکر شوي دي، د ایمان نښې ذکر شوي دي. خدا رسول الله صلی الله علیه وسلم اره خبره دومره کمالی او دومره علم پای کې موجودی چې انسان داغه گہرائی ته نشي رسیدي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جوامع الکلم ملاو شو. جوامع الکلم مطلب دا چې ډېر خبرې په مختصرو الفاظو کې راجمع کول، دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خصوصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم تدا میلاو. دا پنځه علامات، دا پنځه نښې د ایمان د پوره کېدلو دي چې په دې باندې د مسلمان ایمان پوره کېږي، په دې باندې د مسلمان دا اسلام پوره کېږي، کامل ایماندار په دې سره جوړیږي، عزتمندو پوره ایماندار جوړیږي. اولنۍ خبره تاسو اوریدا چې د الله د رضا د پاره یې څه ورکړه. دویمه خبره چې د الله د رضا د پاره یې څه منع کړه. دریمه خبره چې د الله د رضا د پاره یې محبت وکړه. او څلورمه خبره چې د الله د رضا د پاره یې دشمنی وکړه. او پنځمه خبره چې د الله د رضا د پاره یې واده وکړه. نبی علیہ السلام فرمایي دغه انسان ایمان پوره شه. وز درې وی خبرې مختصر وضاحت کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم اولنۍ خبره دا وکړه چې من اعطى لله تعالی، من اعطى چام چې ورکړه لله تعالی د الله رب العالمین د رضا د پاره. علماء کرام ذکر کوي چې دا من د عموم د پاره راځي، په دې من کې ټول داخل دي، کدا نارینو کدا زنانو کدا مشرو کدا کشرو کدا توري ګریوالو او کدا سپینګریو کدا مالدارو کدا غریبو کدا د هر قوم سره تعلق ساته او کدا تورو کسپینو که هر رنگ والو، خو چې کم یو انسان کم یو مسلمان اعطا لله تعالی د الله رب العالمین د رضا د پاره څه ورکړه. بیا دام نری ذکر شوی چې څه ورکړه. ځکه د انسان چې د سره وخت دی، وخت د الله د پاره ولګي، د سره مال دی، مال د الله د پاره ولګي، دل الله رب العالمین څو ورکړي دي، کم نعمتونه بشوي دي چې د الله رب العالمین د رضا د پاره هغه خرج کی او ولګي. د الله رب العالمین د راضي کولو د پاره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اولنۍ علامه او اولنۍ نښه د ایمان ذکر کړه
چیرې دغه انسان ایمان به کامل کیږي چې دا نښه پکې راغله، دا علامه پکې راغله. کوم یو انسان خپل مال راواغستو د الله رب العالمین د رضا دپاره خپل د مال ولګاو، کدی په جماعت باندې ولګاو، کدی په مدرسه باندې ولګاو، کدی په رشتہ دار باندې ولګاو، کدی په میلمه باندې ولګاو، کدا مال دا نور د خیر خېګړې په کارونو کې ولګاو، او تر دې کدا مال دای په خپل ځان باندې ولګاو، په خپل اهل او عیال باندې ولګاو، خو مقصود د الله رب العالمین رضا ده. دغه انسان کې یو علامه، یو نخا د کامل ایمان پیدا شوه. زمونږ سوچ دای عام طور باندې زمونږ دا سوچي چیرې صرف یو انسان چرته خوار غریب له روپۍ ورکی، یا صرف چرته جماعت کې روپۍ ورکړي، یا صرف مدرسه کې روپۍ ورکړي، دا به صدقه او نور صدقې به په دنیا کې نه عزتمندو. مسلمان چې کله دا کلمه ویلې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله، دغه انسان د پاره ډېر خوشحالي دي، او دغه انسان د پاره بیا ډېر اعمال دي، ډېر کارونه دي، او دغه انسان ته بیا په هر څه باندې اجر ملاويږي. یو انسان خپل کور کې کوم خرچه کوي، په دغه کې د الله رب العالمین رضا مقصودی، دای صدقه ده، دای خیرات ده. د خیرات او د صدقې ثواب الله رب العالمین ورکي، خو کنیت د الله رضای. آسبم لګئی، آسم کور کې ده خرچه راوړي، کور ته سودا راوړي، خو چې کله مقصودی د الله رب العالمین رضای، دغه انسان د پاره د صدقې ثواب الله رب العالمین لیکي. تر دې پورې یو انسان دکاندار دی، دغه دکاندار چاله سودا ورکي، په پیسو باندې ورکي، خو دغه سودا دی ورکي، روپیم داغه نه اخلي، خو په دغه باندې مولا الله رب العالمین ثواب ورکي. ولی ثواب ورکي؟ داغه وجه دا د عزتمندو چې دغه انسان د په حلال طریقې سره رزق ګټي، د په حلال ذرایع سره، په حلال اسباب سره کم کارونه چې الله رب العالمین جایز کړلی په هغه طریقه باندې د رزق ګټي، نو دې کدا سودام خرڅي په دې مولا الله رب العالمین د صدقې ثواب ورکي. دا کم گاک دی دکاندار لراغلی دی، پیسې ورکي، سودا په اخلي، د خدا پیسې اسې ورنکړي، دا روپۍ اسې ورنکړي، بلکې دل سودا میلاو شو په دې باندې، خو دغه روپۍ چې ورکي په دې باندې الله رب العالمین د صدقې ثواب ورکي. کچرته د انسان نیت برابر شي، ځکه دا سودا پټه نکړه، دا سودا په بل ناجایزه طریقې سره وانه غستا، روپۍ ورکړي، سودا یې واغستا، الله رب العالمین ورله په دغه روپو ورکولو باندې د صدقې ثواب الله رب العالمین ورکي. خپل اهل او عیال باندې خرج کې، کور ته سودا راوړه، په دې کې دا سوچ وکړه چې الله رب العالمین په ما باندې زما د نفس حقم لازم کړی دی چې دا حق به پوره کې، په ما باندې الله رب العالمین د اهل او عیال، د مور او پلار، د خزي، د بچو، دا غي حق را باندې الله رب العالمین لازم کړی دی چې دا حق به پوره کې. هغه حق ز پوره کومه، نو دغه سودا چې کور ته وړي او هغه خوري، دا صدقې او د خیرات ثواب ته ملويږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، یو صحابی ته عثمان ابن مزعون رضی الله تعالی عنہ آیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل، ان لنفسک علیک حقا، یقینا استاد نفس پتا باندې حق دی. کدی نفس لته سزا ورکې،
نو ردی حق بزای کې د نفس له چې کله خپل خوراک کې ځان له خوراک وکړه یا خپل خېټه دې ډکه شو موړ شوي اوبه دې وڅکلې خوراک دې وکړه په دې کې دې نیت دا دی چې د دې نفس په ما باندې حق دی د الله پیغمبر ویلي چې د دې نفس په تا باندې حق دی دا حق ز پورا کوم الله رب العالمین دغم په صدقې باندې بدلی الله تبارک وتعالى تعالی په دې باندې ثواب درکې خوراک دم ځان لوکو ثواب هم ملاو شو دغه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ولربک علیک حقا استاد ربم پتا باندې حق دی او بیا ورته وی ولضیفک علیک حقا د میلمه پتا باندې حق دی ورپسې وی ولأهلک علیک حقا استاد اهلم پتا باندې حق دی نو فاعط كل ذي حق حقه هر حقدار تداغي حق ورکا عزتمند دا حقوق چې ته پورا کې نو په دې باندې الله رب العالمین تعالی اجر او ثواب درکې او صرف نیت لک بدلول نیت برابرول د الله رب العالمین رضا تعالی په دې باندې الله رب العالمین اجر او ثواب ورکې لگ گوره پرق دی لگ یو انسان خوراک کئی خودی دا سوچ نه کئی چې د نفس حق ادا کوما او اسی ځان له یاره بس صرف مول شم نور حقونه مقونه پرېدا دغه انسان به خوراک وکي خود ته ثواب میلاو نشه بل انسان دې خوراکم کوي خور سره وای چې زما پیغمبر ویلي چې د نفس پتا باندې حق دی نو ځان زکه مړو ما چې د نفس حق برشي دغه انسان له الله رب العالمین د صدقې ثواب ورکا د دې وجنه دا ولي اکثر بتا سو د تبلیغ والو نو اوریدلی وای د عالم خوب او د عابد عبادت گزار دا غیر ټول شپې عبادت د عالم خوب ته وای بهتر دی ولی دا غي وجه دا چې دی دسی عالم نه مراد نه دی چرچا دا درجی ویلی ټولی دغه عالم نه بلکې کم انسان چې په د نبی علیہ السلام په طریقو باندې عالمي پوي یو اس مثال په تور عالم دی درجی ډیر ویل دی خو چې د نبی علیہ السلام د طریقو نه خبره دی نو هغه ته څه پیدا نه ور کوي د نبی علیہ السلام طریقو باندې علم لرل وس دا زکه به دا خوب بهتري چې دغه انسان دا کم چې په نبی علیہ السلام په طریقو باندې پوی دی عالم دی نو دې دا ودکیږي په دینیت باندې چې زما د نفس په ما باندې حق دی سره د حکم ادا کما په شرعي طریقې سره او دشي او مقصد یې دی چې خوب وکم د ورځې د الله تبارک وتعالى عبادت په صحیح طریقې سره وشي د ورځې مثال په تور باندې د عبادت کوي او مختلفو طریقو سره د یا مدرسه کې سبق وای یا د شکم نور داسې دین کارونه کوي jihad کوي وغیرہ وغیرہ وای د شپې خو مینې کړي د ورځې بیا دغه اعمال نشم کولای نو په دې نیت باندې دی ودشه خپل خوب موشه او الله تبارک وتعالى والله د عبادت کون کو نا زیات ثواب الله رب العالمین ورکو صرف پنیت کې لگا بدلون راوستل او الله تبارک وتعالى پاغي اجر ورکي د دې وجنا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بشمیر احادیث دي چې صدقه صرف دانه ده چې انسان ضرورتمند لا 100 روپۍ ورکي زمنګ ذهنونو کې دا خبره اگر چې دا ګوره دین کار دی او صدقې دي خو یوازې پدې کې بند نه دی یو انسان دا وس نه رسی نورم کارونه د صدقو شته رسول الله صلی الله علیه وسلم بشمیر احادیث دي چې ګوره هر یو نیکار چې وکړل شي او پای کې ستانیت برابرۍ نبی الله تبارک وتعالى د صدقې ثواب تعالی درکې او کته ډیر ښه کار وکړه خو نیت دې برابر نه دی نو الله رب العالمین تعالی پاغي پټه اجر هم نظر کوي عزتمن ګوره یو انسان ټول شپه خوب وک بالکل چې کوم نه دی
مثال په تور په اوس وخت کې 9 بجې ودشه او سار اذان سره دی را پاسې ده سار چې کوم نه دی رایښ شو ټول شپه خوب وکړه خو نیت یې دا دی چې د ورځې به د الله رب العالمین بندگی وکم د الله رب العالمین عبادت به وکم د ورځې چې کم کار دی هغه رانه بیا خرابېږي د شپې ښه برابر خوب وکم او په شرعي طریقې سره دا وده شه خو د الله رب العالمین رضای مقصود ده بل طرف ته یو سړی دی د بیګانه چې په نوافلو ودرېد سهار پورې نفلونه کول دارنګ یو انسان هغه د بیگانه قرآن کریم کولاو که سهار پوری تلاوت که خو نیت خرابو نو دغه انسان دغه چانیت خرابو ته د هیڅ میلاو نشو بل طرف ته هغه خوب کړی دی خو نیت برابر دی الله رب العالمین ورله ډېر اجر ورکه دا ټول عملونه انما الاعمال بالنیات عملونه دا ټول د دې دارو مدار په نیتونو سره دی وره وس ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی احادیث ہوتا یو څو احادیث داغه نویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای اذا انفق المسلم نفقه على اهله وهو يحتسبها كانت له صدقه وکله چې انسان په خپل اهل او عیال باندې په خپل بچو باندې خرچو کی اغیلا خوراک راوړي اغیلا راشن راوړي او د نیت دای چې د حقوق ادا شي الله رب باندې لازم کړلی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د تر صدقې ثواب میلاو شو لکه د چې دا دومره ورځ راوړي دي دا دومره وړي راوړي دا ټول صدقه وکړه خپل بچو یو خړه د صدقې ثواب الله رب العالمین ورکوي په دی باندې دا پیغمبر احادیث دی ګوره عام خبریم نه دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلی مبارک الفاظ دي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بل حدیث کې تبسمک فی وجه اخیک صدقه چې خپل مسلمان ورور ته اسی وخاندې دام صدقه ده یعنی هغه ترې تندې چې کوم نه بټکړې نه او دغه شاند کې هغه ګور دم د الله رب العالمین د انسان بدی شي ګوره یو خاصه قدرتی یو انسان جوړ لسی هغه جدا خبره ده خو چې د ټول عمر چې کوم نه خلکو ته بغزونه ساتي بزلزله کې او چې څوک مرضی دی چې کوم نه د تندې باندې 12 بجې او درنګ باز خلک وي تندې نه بڑے والدي د دې سي همیشه د پاره تندې تریوي د الله رب العالمین بدی شي د انسان د الله خوخ انسان کم دی هغه انسان چې د مسلمان رور سره دی د په خندا باندې ملويږي د خوشاله یې غسرہ او ډېر بهترین اخلاق د استعمال کی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ستا خندل ستا مخامخ د خپل ورور دام صدقه ده بیا وی و امرک بالمعروف صدقه چاته د نیکی حکم کول دا صدقه ده ونهیک عن المنکر صدقه د نارواو نه څوک منع کول دام صدقه ده وارشادک الرجل فی ارض الظلال لك صدقه چاته لار خودل په داسې ځای کې چې هغه ته لار نه ده معلوم د مسافر نه لار ورکه شوې ده او ته د لار داسې تل هغه ته لار وښې نو دام صدقه ده ونصرک الرجل الردی البصر لك صدقه هغه انسان چې د سترګو نظر ختم شوی دی ړوند دی د هغه سره امداد کول دام صدقه ده وإماتتك الحجر والشوك والعزم عن الطريق لك صدقه د لارې نه کمر لري کول د لارې نه غنی لري کول د لارې نه اډوکې لري کول دا ستا دپاره صدقه ده دا پیغمبر وای دا موږ یاد کړو دا ځان سره دا خبرې چې کم صدقې رسول الله صلی الله علیه وسلم شمارلی دا صدقه ده دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې دا وی بیا ورپسې نبی علیہ السلام وی و افراغک من دلوک فی دلو اخیک لک صدقه د خپل بوکینا هغه ټیم کې کویان او بوکې چې کوم وی وخت خپل بوکینا د خپل مسلمان رور بوکا ډکول دام صدقه ده
یعنی اوبه راخلي او د هغې اته ورچې دا هم صدقه ده. نو دا صدقه ده چې د خپل پیپه هغه خپل پیپه پردي ته ولګي چې د کار وشي. داسې نه چې د پردي هغه راوباسي او خپل ته ورلګي چې هغه دې بس څه کوي دی، داسې نو دا کار ناروا دی. بلکې دا صدقه ده چې دا بل مسلمان د هغه خیال وساتي، هغه ته د اوبو بندوبست وکړي، دا صدقه ده. ورپسې بل حدیث واوره، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من کان له علی رجل حق فمن اخره کان له بكل یوم صدقه. د کم یو مسلمان په بل مسلمان باندې حق هغه ته لږ تاخیر وکړه، رستوالی پکې وکړه، نو دام صدقه ده. هغه ته رستوالی وکړه او هغه ته لږ صبر وکړه، نو دا صدقه ده. بیا نبی علیہ السلام فرمایي ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا ما من مسلم یغرس غرسا، کم یو مسلمان چې ونه نالکړه او دارنګي او یزرع زرعا یا فصل وکړه، خپل پټې دې پای کې فصل وکړه، خپل ځمکې دا پای کې ونه نالکړه ځان لا پیاکل منه انسان، دا غینه یو انسان خوراک وکړه، او طیر یا مرغی دا غینه خوراک وکړه، او بهیمه یا یو څاروي دا غینه خوراک وکړه، الا کانت له صدقه، د دې لپاره دا صدقه لیکل کیږي. لږ د نیت برابر کړه، لږ نیت وکړه چې کم نه هغه څارو ته بدره دي کنځلې کولې او ورڅته جو بیا خو بس لاړه خبره. بلکې کاغه لږ چې کم نه استاد دغه فصل دغه میوه دا چې کم نه انسان وخړله، دا یو مرغۍ وخړله، دا چې کم نه یو څاروي وخړله، نو د دې د پاسار لپاره په دې باندې صدقه ده. نور مسلمانانو له پکار دي چې هغې به د چا فصل نه خرابوي، خپل څاروي به هغې ته ورشړي نه، دغه شانته کې هغې به غلاګانې به نه کوي. دارنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا په یو روایت کې دا هم ورسره ویل دي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وما سرق منه فهو لك صدقه، د دینه که چا غلا وکړه هم ستا صدقه ده، چا دې څه پټ کړه هغه هم صدقه ده. دارنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مو فرمایل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر ناشنا حدیث دی دا، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من انظر معسرا قبل ان يحل الدين فله بكل يوم مثله صدقه. یو غریب دی او هغه باندې ستا قرض دی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د نیټې راتللو نه مخکې تا هغه ته کم صبر وکړه. لکه ستا بچا قرض دی ته ورته وایې ماله به ته مثال په طور باندې په 1 تاریخ باندې او ماله راکې 10 روپۍ، او هغه ته انتظار دا دومره 1 تاریخ پورې وکړه، ستا ورسره خبره شوې ده، خو تعالی الله تبارک وتعالی د دې صدقې ثواب درکوي د هغې نیټې راتللې پورې. لکه تا 1 लाख روپۍ ورکړي دي، نو هغه له دې قرض ورکړی دی، خو 1 लाख روپۍ قرض تا ورکړي، دا ستا لپاره د صدقې لکه تا چې 1 लाख روپۍ صدقه کړي، 1 लाख روپۍ لکه چې تا صدقه کړي، څومره قرض دې ورکړلی هغې صدقې ثواب ملاو شو. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای ومن انظر معسرا بعد ان يحل الدين فله بكل يوم مثله صدقه. کله دې نیټه راغله او روپۍ ورسره نه وي او تا د نیټې نه وروستو کوم انتظار کو، نو بیا د دې په دوچند باندې د صدقې ثواب تعالی الله درکوي، د هغې دوچند باندې. لکه 1 लाख روپۍ د قرض ورکړي دي، نیټه راغله هغه سره نه وي، وروستو کم صبر کې لکه 2 लाख روپۍ تا صدقه کړي. دا د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم احادیث دي. دارنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دام فرمایل دي چې هر تسبیح دام صدقه ده، هر تکبیر صدقه ده، هر الحمدلله صدقه ده، هر لا اله الا الله ویل صدقه ده، دغه شان امر بالمعروف نهی عن المنکر صدقه ده،
تر دې پورې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کم یو انسان دی واده وکړ دام د صدقې ثواب الله رب العالمین ورکوي. او دا ولی صحابه هم تپوس وکړو استاد زین کم دا راځي دا ولی صحابه تپوس وکړو د الله پیغمبره آیاتی احدنا شهوته ويكون له فيها اجر یو سړی بخپل خواهش پوره کوي او د الله اجر ورکوي دا ولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی ارایتم لو وضعها في حرام اكان عليه فيه وزر کچرته د په حرامو کې استعمالوله نو ګناه بنو بوج منو خو دغه انسان حرامو کې نه استعمالي او د حلال په سيزینو الله تبارک وتعالى اغل په دې باندې اجر ورکوي الله رب العالمین ثواب ورکوي په دې باندې. دارنګه د دوه مسلمانانو مابین کې صلح کول الله ویدام صدقه ده. دارنګه د یو انسان سره د سورلې هغه مدد کول په سورلې باندې هغه سورول او یا د هغه سامان ولل دام صدقه ده. دسه بشمیره احادیث دي اخو اخره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دسه احادیث هم دي. نبی علیہ السلام فرمائے کل معروف صدقه هر دنه کوي کار صدقه ده هر دنه کوي کار صدقه ده. او بیا یو بل خبره ډیره ناشنا په حدیث کې نبی علیہ السلام کړله. یو صحابي هغه ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای کوي انسان د خېګړې کار نشي کولای کنه نو فیمسک عن الشر فإن له صدقه ډېر د شر نه بنشي دام صدقه ده. ډېر چاته ضرر نه رسي بس دام صدقه ده. کني کې نشي کولای شری غزانه ما جوړاوه کنه ځان فسادي ما جوړاوه دام ستاره لپاره صدقه ده. که چاله خنه شي ور کولای چاله پیدا نشي ور کولای نقصان مور کوه دام صدقه ده. دبل د ضرر نه منشوي دبل د نقصان نه منشوي نو دام صدقه ده. نو عزتمندو دا بشمیر احادیث په دې باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې فرمایل چې دا دومره کارونه د صدقې دي او په دې باندې الله رب العالمین د صدقو ثواب ورکوي. مقصد د خبرې دا چې من اعطى لله دا اولنې علامه د ایمان ده د ایمان د کامل کېدلو د ایمان د پوره کېدلو اولنې علامه او اولنې نښه ده چې چا د الله رب العالمین د رضا د پاره څه ورکړو خپل ځان باندې ولګول خپل ځان باندې ولګول خپل بچو باندې ولګول خپل اهل او عیال باندې ولګول جماعت او مدرسه باندې ولګول دا دغه ارث غریب له ورکړه الله تبارک وتعالى په دې باندې د صدقې ثواب ورکړي او دغه انسان کې د ایمان نخې وراغله الله تبارک وتعالى دې دغه د ایمان نخا په مونږ کې کامل طریقې سره موجود کی. الله رب العالمین دې توفیق راکړي او نور څلور علامین ان شاء الله تعالی او بیا بل موقع باندې ویل شي. الله رب العالمین دې په دې ټولو خبرو د عمل توفیق را نصیب کړي. واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمین. دعا وکړئ الہ العالمین مونږ چې سوي سمورو د عمل توفیق را نصیب کا. رب العالمین زموږ ناراضي شه زموږ خوشاله شه. الہ العالمین تمام مسلمانان څومره وفات شي مغفرت نصیب کا. رب العالمین څومره قرضداري قرض او اخلاص کا. چاته څه قسم مشکلات حل کا. ته چا کم جایز حاجتونه رب العالمین فرای کا. اخر وخت کې موږ ته دا کلمه نصیب کړه لا اله الا الله محمد رسول الله.